أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم زما ورونو کشرانو مشرانو، تاسو ته نن زه یو څو خبرې کوم. دومره ټایم خو موږ سره شته هغه هم نه، یو مشرانو موږ له دا ټایم راکړو، د دوی غټه شکریه او غټه آداب. زه داسې یو دور وړو چې زه متحده عرب امارات کې ترجمان وم. 100-200 کیلومتر به زه په جهازونو کې ګرځېدم. دونه خلک به په ګاډو کې نه ګرځېده چې زه څونه په جهازونو کې ګرځېدم. زما ورونو ایم پاس بی پاس والا چې ما سره به هم نشې کولې. زه هغه فوجي یم چې په فوجي مشهور وم، او مونږ او تاسو به د دې خبرو نه یېرېدو چې دننه مرګ دی او وجني او علاجونو هم غوښته، کوشش به هم کولو، خو د دې خلکو به یېرولو او دې خلکو به دغه کولو چې مزه وجني خلک ستنې وي. والله ثم والله نن چې زه په دې ځای کې یم، زه د بهر نه زیات خوشحاله یم. د بهر نه زه وایم چې 3 میاشتې 4 میاشتې نه کال کې یم، او دلته چې کوم زموږ خدمت، زموږ علاج، زموږ میډیکل، په عربی کې طب ورته وایي، زموږ طب، دا هر څه طعام کانه پینا، یعنی په هر لحاظ سره، په هر طرف، په هر حساب سره، یعنی 100% 100% 100 لانې په پښتو کې 100 لانې یعنی 100% 100% 10/10. یعنی زما ورونو هیڅ خوف، هیڅ یاره، هیڅ ډر په زړه کې مه راولئ. راشه دې صوبایي حکومت چې کوم سهولیات موږ له راکړي دي، د دې نشو نه، د ډیرانو نه راوچت کړو، د زبالو نه راوچت کړو. زبالې مثال یو ګند ته وایي، یعنی مونږ په معاشره کې ولا شی هېڅ هم نه وو. دوی مونږ راوچت کړو، خپلو سینو سره راجوخ کړلو، خپل ځانونو سره یې دغلته کېنولو. اوس دا دی مونږ دوی سره ناست یو. دا زموږ مقام و؟ نه، زموږ مقام دا نه و. زموږ چې کوم مقام و نو هغه بس یو الله او دوی ته پته وه. نن سبا مونږ چې کوم پوزیشن او پرسنالټي او په دې دغه کې یو، نو دا د دوی په دولت، د دوی په جدوجهد، لکه یو پاکستان جوړولو کې هم غټ جدوجهد شوی دی مشرانو. دا قشانتې دوی مونږ سره هغه جدوجهد کوي. مونږ یې آزاد کړلو، مونږ یو بندیوان وو، د نشو په دنیا کې بندیوان وو، ذهنونو هم کارونه نه کول، یو شیزار سره ختم بس. او دوی مونږ نن راوچت کړو په دې معاشره کې، مونږ ته ځای راکړو واپس چې نه، تاسو انسانان یې، د انسانانو په شان زندګي پکار ده، او مونږ یې واپس نن انسانان کړو. نو زما ورونو زمونږ به هم دا کوشش وي، او انشاءالله آینده کې به مونږ هم دا کوشش کوو، او هیڅ قسمه یاره، خوف هېڅ هم مه کوئ، او په خپله راشئ دغه ځای ته، دې فاونډیشن ته. والله چې څومره خدمت ستاسو وشي که نه، چې په کور کې مو نه شي، په کور کې نور بس صوبایي حکومت او زمونږ چیرمین صاحب او دا سټاف، دوی ته دې الله اللهم اهدیکم هدیتنا وعافینا فی من عافیتنا، الله یطول بعمرکم، الله یتکلم العافیه. دوی چې موږ سره کم محنت او کم دغه وکړلو، نو دا ډېر زیات دی. مونږ خو د دوی احسانونو بدله نشو پوره کولی. که د دوی خدمت په مونږ راشي، مونږ به دا خپل شرف وګڼو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. او الله هم خوشحاله او آباد لره، الله هم په دین دنیا خوشحاله.